الذي أبدع الأفلاك والأرضين والصلاة على من كان نبيا. بسم الله الرحمن الرحیم. الکم مرقات لفظ تحقیق لغوی اصطلاحی په دې کې مپکار دی. صحیح ده. لولی کې اول عنوان مرقات تحقیق لغوی دا چې باب سامعانه شي نو خطلو ته وي چړنا. قرآن کې راځي او ترقى في السماء فلن نؤمن لرقيك. دا د اسم علی صیغه ده. مرقات اصل کې دا د مرقایاتون د قال والا قانون سره دا یا په سا بدل شو لکه الف سره نو مرقاینا مرقات شو. الکه وجه تسمیه ولولی کې دویم عنوان. وجه تسمیه دا ده چې دا کتاب صرف په منطق کې نه تمام علومو کې د مهارت حاصلولو دپاره پوڼې دي په بره پېخېږه. مرقات پوڼو ته وي په بره خطو ته وي. دا کتاب چې وی نو ته به په بره روانې. پیر ګوهر شاه صاحب ډېر زیات ویلی نو په بره روان دی که نه په هوا ګرځي چې ته ځمکې ته راکوز نه شو. په هغه د مرقات دی لفظ اثر کړی دی. صحیح ده. د دې مادې نه رقا یرقي دا د باب ضربه نم راتلی شي. وجه دا خودل ته ګورې باب سمعه به اخلی باب ضربه به نه الی. وجه دا ده چې رقا یرقي شي بیا منتر ته وي دم دروتم وي. وقیل من راق مرګ ټایم کې سړی وي یاره څوک به څه علاج ونه کړي. دا مرقات چې د پوره توجه سره ووي دا سم سولم استاذ دی خو چې صحیح دی ووی او چې صحیح دی ونه وي نو سلم استاذ او قاضي او حمدالله به ووی او قطبي او شرطازي به ووی خو لکه پویه به نه. مرقات ګورې وړوکې شی نه دی. خلک وایي روپۍ وړه ده خو په طول پوره ده. د هر علم د شروع کولو نه مخکې د شرح والا او د مدرسو کې دا یو ترتیب شروع دی چې دا خبرې د کتاب په سر کې کوي چې یو څو خبرې به پیژني. یو به د هغه علم تعریف پیژني، یو به وله موضوع پیژني، یو به وله غرض پیژني، بل به وله واضع پیژني. تاسو به ولیکئ د دې عنوان الامور المهمه قبل شروع العلم. دا علم د شروع کېدو نه مخکې یو څو امور سره ولیکئ. ست علوم دي. بریکټ کې ولیکئ نمبر 1 موضوع د علم نه تعریف. اول تعریف بیا موضوع بیا غرض بیا واضع العلم بیا تاریخ العلم بیا مقام العلم مرتبه بیا مصنف الکتاب. دا و خبرې به پیژني. د علم تعریف به ځکه پیژني چې د طلب د مجهول مطلق را نشي. یو طلب د مجهولی یا خیر دی یو شی تا ته نه دی معلوم ہوتا طلب کې خو معلوم شي کنه. یو مجهول مطلقی نه معلومیږي او تور پسې لګیایي. پوهېږي کنه. خر له ښکرې ګورې خر له څه ګورې ښکرې ګورې یا اوښ له لکۍ غټی یا د عمر فاروق په مقتدیانو کې اتفاق راولي لکه داسې مجهول مطلق دی. موضوع د علم ولې ضروری ده لکو د امتیاز د علم د پاره چې یو علم د بل نه جدا شي. چې موضوع نه نو بیا خو به صرف او نحو او منطق ټول یو شی وکنه او چې معرب مبني پکې رالو نه خلک ویل که نحوه کې لګیا دی. پوهېږي که نه چې هفت اقسامو تپوس وکړي شیخ صرفي دی چې صغرا او کبرا کوي دا ما ته منطقي ښکاري. غرض و آیت ولې لکه چې طلب د عبس را نشي. چې تا ته یو څیز غرض او مقصد معلومي نو تا ته پته لګي چې زه عبس لګیا یم که په فایده لګیا یم. واضع د علم ولې ضروری دی؟ دې دپاره ضروری دی چې تا ته دغه علم هغه عظمت او شان په دې زړه کې وردن نشي. او تاریخ د علم سره لپاره ضروری دی. پنځمه خبره دا دې لپاره ګلونو
چې کوم عظیم الشان علما محنتونه کړي دي، عرق ریزه یې کړي دي، د هغې عظمت د زړه کې راشي نو ستا به د علم سره مینه پیدا شي. شپږمه دا چې مقام او مرتبه د علم وپېژنه. دا څه دپاره؟ دا دې دپاره چې ستا شوق پیدا شي د علم سره. اوم نمبر تعارف دی د مصنف د کتاب. دې سره هم دغه کتاب شهرت زیاتیږي. خلک وایي که نه وي په بازار کې مصنف خرڅېږي، مصنف نه خرڅېږي. په بازار کې څه خرڅېږي؟ مصنف نه خرڅېږي. غټ مولا چې کتاب ولیکي، مشهور مولا چې کتاب ولیکي، خلک وایي د پلانکي شیخ کتاب خو په دې موضوع نه وي. شیخ یا د کتاب زه ته هم نه دی معلوم. نه پوهېږئ لکه نن سبا هسې اصول حدیث والا وایي یاره شیخ زبیر لیزی په دې کې څه نظر دی. خیال لرئ؟ او محققین او ډېرو دلایلو والا وایي یاره شیخ امین فتاوی ته رجوع کې الدین الخالص کې وایي ډېر مواد په دې مسله میلاویږي. نه شوی په وایي. ښه جي. نو په بازار کې کله کله یو ډېر ښایسته کتاب بچا لیکلي، ډېر ښایسته او مزیدار کتاب، خو د مصنف شهرت نه یو، نوم یې نه وي، نو هغه کتاب مارکیټ کې هسې پروت وي. خلک یې اړي راړي، طالب وایي که دا مړه بیا که سیوایي پیسې رالیږي کې بیا وایلو اوس د شیخ امین صاحب نوي کتاب راوتی دی مارکیټ ته، دا اخیستل غواړي. خیال دی نه شله پې هلکه؟ دا ولې؟ بس د سړي حیثیت زیاتي کتاب په خپله وځي. نو تا ته د دې مصنف مقام او مرتبه ځکه ښیي چې تا ته پته ولګي چې دا کتاب څه خوا دی خوا نه دی. بهرحال دا علم منطق چې دی دا هسې کړتي دي. څه دي؟ کړتې. خو لکه مطلب دا دی چې باطل پرستو لپاره اوس د ندیم استاز به هېچا دومره پټایي نه یې کړې لکه شیخ ریاض الله چې کړې ده. نو هغه ورته چې دا دلایل نه دي مخکې کړي، ځکه هغه وایي چې دلایل خو به یو هوښیار عالم ته مخې ته کړي. هغه په دې منطق کې ښه شرمولی دی چې هلکه ته بې شرطې شی ولا بې شرطې شی پېژنې که نه، په خبره پوهېږي که نه. نو اوس به ته هم خلک وایي هلکه وي دا بې شرطې شی دی او دا ویلا بې شرطې شی دی. نو مطلب زما دا د ګلونو چې په دې فنونو باندې د اهل بدعو ته یو راج دی، سبوکي دی او دې خلکو دا اوسه پورې د کوثر دې خلکو دا فنون به ډېر نیغ نیغ کولو. خو چې شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه منځ ته راغی که نه، نو هغه خو د فنون سم چیچلي وو. فتاوه د شیخ الاسلام چې وګورې که نه، صرف که ګورې که نحوه ګورې که منطق ګورې که د هر فن او د هر علم بادشاه دی علامه ابن تیمیه. نو چې دا ټولې راکې باسل که نه په مناظرو کې، نو بس دی یادو ساتل، بس پوه شو چې یاره وهابیانو سره م علم شته. نو عرض دا دی چې لکه هر ټایم قرآن حدیث ځنې سړی نه مني، هغه ته به لکه صغرا او کبرا جوړه کړي او اشکال اربعونه به ورته یو شکل راولي، وایي زه اوس یې حل کوه. پوهېږې که نه؟ نو لکه هسې د دې دپاره څه شی دی؟ ښه شی دی. صحیح ده که نه ده صحیح؟ لکه کني نور منطق هسې کړتي دي، څه خاص فایده یې نشته. وقت ضایع کوي، زړه سختوي، د الله نه د یېرې کوي، د تقوا او د عبادت صلاحیتونه ختموي. خو دی دا مطلب نه دی چې ته به یې وی نه، وی به یې دومره مضبوط به یې وی، ځکه چې دا د باطل هتیار ګرځېدلی دی، د خصم او د مقابلو یو وسله ګرځېدلې ده. نو په جنگ کې به تا سره هم هر قسمه وسله برابري که نه به برابر. نو جنگي عالم، مناظر عالم د دپاره ضروري ده چې مستقل مضبوط منطقي وي، مضبوط منطقي وي. ګورئ ښه چې دا خبره یو کس ته چا وی زورابه د څه صیغه ده، ما منطق نه دی ویلی چې تا اتیا ځله غر چې د زورابه او د منطق څه تعلق دی. نو لکه چې دا څنګه چې عیسی غوجي ته بیخي غوجل وی، عیسی غوجي او سامي خیجي، نه لږ بزان په دې فنونو پوهه یار، بیخي ساده به نه جوړېږي. ښه ټیک ده که نه؟ لکه دلیل د بلوغ المرام نه وی، خیراب به د کوم ځای نه وی؟ او که نه؟ دې وجې نه دې څیزونو ته به ګلونو لږ سوچ کوئ. داسې به هم ورکې ورننوځئ. پخوا په دې سوات کې به خلکو منطق ویني، خوله کې به نصوار پراته و، لاسو کې به سګریټ و، شی به هم راښکو، منطق به هم وي. د دې ډېر راج او چرچه وه. او منطقیان نو چې د مونځ ټایم به شنو وي، د نحویان ته پاسې نافق والا به منظر راړه، منطقیانو به ښه چونډۍ او چیله هم راښکل. لکه داسې منطق خو هم غلط دی.
او څه داسې وو چې هلته تلي وو د سوات کې د هغه خلکو قبرونه دي چې منطق له تلي وو منطق یې وې بیا مړه شوي دي په هغه ځای ښخ کړي دي نو لکه داسې منطق لکه پوهېږې که نه لکه د دې څه مطلب شو نو تنشیط الاذهان د مزغو د ورزش دپاره ووایه علماو د فن سره مینه کړې ده په دې نیت ووایه شیخ الاسلام ابن تیمیه په خپله فتاوه کې دا اصطلاحات ډېر راوړي دي او د هغه فتاوه ضروري ده چې عالم ته خبري په دې نیت ووایه تفسیر کبیر د رازي کې فلسفه او دا څیزونه ډېر زیات دي نو د هغې دپاره ووایه اسم علما یې خوښوي نو ویې وایه د علماو د کمرې او د علماو د جیب او د راز شی دی نو ځان ته خبر کا د علماو د خبرو د ګپ شپ شی دی ځان ته خبر کا دا نه چې ګنې وایه ما خو دا چې ته د ژوند مقصد وګرځې په مناظره کې ټس شي منطق او ټس شي نه چې منطقي مولا درته پېښ شي او ستا مدعا حق وي او ته پوهېږې چې دی په منطق ځان خلاصي دوه جوابه ورته وکړه او مضبوط صغرا کبرا ورته ته جوړ کړه هغې کې اونخله او هغه په هغې مصروفه کړه ته خپل دلایل وایه دا نه چې هغه څه په ځای نښه دي ته دې هغې په ځای نښه دي دا اړو ته منطقي یې نه بیا منطقي خو دې ترې چې منطقي پې ووایي په منطقیان وی کنه یقطع الحدید بالحدید اوسپنه او په اوسپنه وی نو منطقي خو کچره تا سره حق دعوه ده ته په حق یو دی په باطل دی او د ته په منطق کې ایثار کړي نو چا وګټله هغه ولې منطقي وی دی ته چې آرامیتوب وکړي تا سره وکړو ته خو په منطقي هلی چې ته د هغه آرامیتوب په هغه ځای پرېږدې خپل دلایل ووایې د هغه منطق دا دی چې تا به د حق نه اړوي خو ستا منطق به دی چې ته د هغه ووایې او خپل حق بیان کړي دا هم یو منطق دی ګورې منطقي له ځینې ټایم جواب د منطق نه ورکول هم منطق دی کاش کې تاسو په دې خبرو پوهېږئ هغه تا پساوی دا د هغه منطق دی چالاکي ده څه ده نو چې ته په هغه باندې غلې تېر شي او خپل کتاب او خپل دلیل سره کار وساتې خو ته هم هغه سره ګوته وکړه که نه نو منطقي تم شوې موږ منطقي څه ته وایو چې هغه ته ووایي چې هلکه دا بې شرطې شی دی که لا بې شرطې شی دی او دې پې سوچونه کوي چې په دې معنی دی او په دې معنی نه دی زه بس هم د کاره وتېرې ته هم د کاره وباسلې نه پوهېږئ دا یاد ساتئ د منطقي جواب په منطق کې صرف دا نه دی منطقي لا په منطق کې جواب دی ته وایي چې د هغه سوال لا سوال کې د هغه اعتراض کله اعتراض کې او ته خپل مقصد کې لړ شي دا مو سره تا ګوته وکړه او دې ګوته او دې ټته ته منطق وایي که نه خو هغه غلط استعمال کو دا صحیح استعمال کو نو صحیح منطقي ته شوې دا ضروري نه ده چې یو کس تا منطق ته راخ کړي او ته هم ورسره ځې ته یو دوه ټکه هغه له ورکړه تا له به داسې مواد په دې منطق کې پراته وي چې هغه به هغه ته نه یادو ته یې په هغې مصروفه کړه هغې کې په یو ټک کوه په خپل نمبر کې نور به خپل دلایل وی لکه اصل منطق دی ته اصل منطق دا نه چې ته په صغرا کبرا هغه هم لګیا دی ته هم لګیا یې مغزو ورزش وایي دی ته چې ته بې ځان وباسې او دې کې دا ملحدینو دا عقلیت پسند خلکو فلاسفه د دې د طرز استدلال کې لږ سړي ته پختګي حاصل شي ذهني نظم هم حاصلېږي دا ځینې فایدې شته واقعي سړی لږ ذهن نه چالاکه شي د امام رازي تفسیر ګوره د شاه ولی الله حجت الله چې ګورم ضرورت راځي مجدد الفسانی کتابونه تاسو به چې ته نه کتلې هغې کې منطق مفید ګرځي د نبي علیه السلام په دور کې ظاهره د منطق هېڅ قسمه تعلیم نه و البته دا منطقیان چې کوم اصطلاحات استعمالي که نه قواعدو نو دا قواعد منطقي انداز کې لکه دا مدعا چې پې ثابتېږي نو دا د مخکې را روانه ده لکه د نبي علیه السلام په وخت کې خو نحوه نه وه که نه خو هغه په وخت کې به هم خلکو فاعل مرفوع وي په قرآن کې فاعل مرفوع او مفعول منصوب و نحوه نه وه قواعد وو نو داسې دا منطق و نه خو د هغې قواعد راغستې شوي د دغه ځایونه دي لکه مثال په طور باندې د قرآن او حدیث کې منطقي اصطلاحات داسې استعمال شوي دي یو ځای کې الله سبحانه وتعالی فرمایي ما انزل دا کافر وی ما انزل الله علی بشر من شی الله په یو بشر باندې هېڅ څیز نه دی نازل کړی دی وی چې د نوم بشر نه مونږ څه وکړو نفي د نزول وکړو من الله دا د هغې مقصد د کافرو نو څه ووي ما انزله ما نافیه راوړو او شی نکره راوړو سور د سالبې کلیې جوړ کړو او سالبه کلیه کې نفي د محمولي د جمیع افرادو د موضوع نه یعنې په نوم بشر چې دی نو د هغه لپاره چې کوم دی نزول نه دی ثابت من الله نو سالبه کلیه نه شوه ښه ګلونو من انزل الکتاب الذي جاء به موسی ٹھیک شو که نه نو
دا قسم اندازونه دا پاغي کې وو. یا دا لکه دا لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا، یا دا سه لو کان فی الارض ملائکة یمشون مطمئن لنزلنا علیهم ملک الرسول. د دوړو مثالونو ته جو دا قیاس استثنایی ثابتې په دې کې شدیږي رستو براشي بیا به پوه شي. نو دا د مرقات باره کې خبرې وي. دا مصنف چې د دې وکنه د نومو فضل امام د شیخ محمد رشید زویو لکنو دی دیوبند غاړه ته چې خیر آباد کې بس زینو او دا مخکې لکه دا تقریبا د دیوبند د ابتدایي انقلاباتو نه دا لږ مخکې و، ځکه د شاه عبدالقادر او د شاه عبدالعزیز امزول و دا 1240 مطابق دی لکه 1829 کې دی وفات شوی دی. 1829 سوچو کنه